زنانه ووالې شوې بېزتي وشوه زمونږ خپله زه خپله دوه درې څپېړې والې ما تمانچه بدله درکړمه مثل ته په سپینه پاڼه باندې لیکل وکړل زه خو پوهېږم نه نور د هغه د کش پیسې څه 90,000 روپۍ وې دی هم ترې نه وړي دي او د زنانو بېزتي کړې د ماشومان یې هم والي دي دی هم والي دي او د هر څه یې ترې نه وړي دي. نوم مې ساجد دی یم د اکبر آباد د شپې تقریبا 10 منټه کم 2 بجې وي شپږ کسان را باندې راوړېدل په تندي راله مخامخ تمانچه کې خو راته ویې چې څه پیسې در سره ټولې به روباسې پیسې مې وله ورکړې د پیسو نه پسې راته ویې که دغه راله راواله کالي راله راواله کالي خو موږ سره وونه د ماشومانو له څپېړې ورکړې ویې وال پیسې ټولې واغشتې بیا زه لاړم تاڼې ته چې تاڼې ته لاړم هلته مې راپورټ ولیکو نو ایسیچو راته ویې چې زه بدله خیر دی 2-3 ورځې کې کار ټیک کړم خو دغه ونه شو نو دغه تمانچه بدله درکړم نو ما ورته ویل زما د څوکۍ حاجت نشته خو کم از کم زما دونه دغه پکار دی چې زما غل ماته معلوم شي پیسې مې یوړې کړه کور بېزتي مو شوه بس زما دغه خبره ده چې ماله او ویم والم یو 2 سوکه دکې مې راله راکړې دا د کشتونو پیسې وې د یو کور تقریبا 15,000 د بل د کور د زنانو کشتونو 6,000 روپۍ به یې راغونډولې دغه کشتونه مشتونو ټولې تقریبا 100 روپۍ وې 10,000 پکې کمې وې تقریبا د اتوار په شپه راکېس شوې دی او نن تقریبا 3 څلورمه ورځ د جماعت هېڅ قسم انصاف مې نه شو مثل ته په سپینه پاڼه باندې لیکل وکړل زه خو پوهېږم نه نور زه چې پولیس والا له لاړم نو هغه زما نه په سپینه پاڼه لیکل وکړل او نه راپورټ شو نه دغه شو بس دغه راته ویې بس به تا له کار ټیک کړم 2-3 ورځې کې به زه تا ته دغه وکړم نو هېڅ قسم انصاف نه شو زنانه ووالې شوې بېزتي وشوه زمونږ خپله زه خپله 2-3 څپېړې والې ما دغه شانتې یو ماشوم هغې له دیکه ورکړی دی د هغې رامخ خوږ شوی دی نو هېڅ قسم انصاف نشته ټاټکي مار یم 800 روپۍ ورځ اخلم د غله د شپې تقریبا 10 منټه کم 2 بجې په ما راغللو په یار اوسه پورې ونه شو نن 3 ورځ ده که په 5 ورځو کې ماته انصاف ملو نه شو نو زه به د پیسکپ مخې ته ځان وسوځم. زما خادم حسین نوم دی او د ویلیج کونسل میراپړانګ چیرمین یم. زمونږ په دې علاقه کې په ډیلی بیس باندې چې کوم دی روزانه چې کوم دی دغه کېږي غلاګانې کېږي او اوسه پورې چې کوم دی پولیس په هغې باندې اکشن وانه غشتی شو. ډي پي او آی جي نه چې کوم دی دا زمونږ مطالبه نه دا زمونږ ذمهوار خلک دي پکار دا دی چې دوی زمونږ د مسلې حل کړي زمونږ د دې رون نه چې کوم دی بله شپه په دې باندې په کور غله ورغلي 6 کسان تماچې په ایښې ده د کور بېزتي وله کړې ده د زنانو بېزتي وله کړې ده دا کس چې کوم دی مزدور کار دی غریب د دې خبرې قدرې نشي کولی دا ډي پي او آی جي چې کوم دی دا زمونږ ذمهوار خلک دي تر د دې ساعته پورې د دې مرګري نه چې کوم دی صرف روزنامچه کې لیکل شوي دي اف آی آر قدرې د دې اوسه پورې کټ شوي نه زمونږ ډي پي او صاحب نه دا دغه مطالبه نه بلکې زمونږ ذمهوار دا خلک دي پکار دا دی چې د دې مرګري سازالو شي غریب سړی دی مزدور کار دی 800 روپۍ باندې ګلکار سره د اړې لزی راځي او د نن 3 څلورمه ورځ ده چې دا غریب دغه شان او چې کوم د پیسې د اغلو د دین وړي دي نو دا د زنانو کشتونه دي زنانو کور کې چلول د هغه د کش پیسې 90,000 روپۍ وې دی هم ترې نه وړي دي او د زنانو بېزتي کړې د ماشومان یې هم والي دي دی هم والي دي او د هر څه یې ترې نه وړي دي نو مهرباني دې دا وکړي چې کم از کم د دې خو اول یې په یار درج شي او بیا ډي پي او او آی جي نه زمونږ دا مطالبه نه لکه مونږ بار دا یو خبره کوو چې دا زمونږ ذمهوار خلک دي دی به خپله دیاړي مزدوري کوي او که نه څوکۍ به کوي نو مهرباني دې دا وکړي چې یاره زمونږ د دې علاقې خاص کر په دې باندې لږ نظرثاني وشي په ډیلی بیس باندې زمونږ په دې علاقې کې چې کوم دی دغه کېږي غلاګانې کېږي او اوسه پورې چې کوم دی نه یو کس ونیولی شو نه یو غل مخې ته راغی چې یاره دا یو کس غل دی پولیس والو ونیو دا 5 غلا ده روزانه بیس باندې چې کوم دی دا غلاګانې کېږي دلته زمونږ د دې کلي نه چې کوم دی غواګانې لاړې زمونږ د کلي د 11,000 لینډ تارونه چې کوم دی دا لاړل دلته د 2 موټرسایکل غلا شو اوس باقي پاتې دا مرګري دی چې کوم دی بل د اتوار په شپه د دین غلا شوی د خالي پر ورځ باندې د شپې د تارونو د 11,000 تارونه لاړل د اتوار په شپه په ورپسې شپه باندې چې کوم دی د دې د کور باندې ورغلي د دې د کور بېزتي وشوه د زنانو بېزتي وشوه کم از کم آی جي صاحب له ډي پي او صاحب له پکار دا دی چې د دې تپوس وکړي شي اوسه پورې دې غلي ناست دي د دې غریب چې کوم دی په یار قدرې نه دی کټ شوی نو دې چا ته وجاړي چا ته فریاد وکړي